السلام علیکم ناظرین. دا خو زه د چارباغ په سیمه کې د خپلو درنو مشرانو سره چې د هر ځای نه راغونډ شوي دي هغو سره ولاړ یم. دا خلک نن په دې باندې خفه دی چې دلته کې په ضلع سوات او ملاکنډ ډویژن ټولو کې پخوانی ټیسټ چې کوم مواب و هغه نافذ شوی دی او د حکومت نه دا سوال کوي، زموږ دا مشران زموږ دا کشران دا ټول د حکومت دا سوال کوي چې د خدای په خاطر چې کومه وعده زموږ د باچا صاحب سره شوې وه په 1969 کې چې یاره دلته دا ملاکنډ به ټیکس فری زونی. نو اوس افسوس ولې مطلب دا دی چې هغه خو واوفوا العهد ان العهد کان مسؤولا زموږ سره یو وعده شوې وه، نو د وعدې خلاف ورزي ولې کېږي؟ نو د دې مشرانو خیالات پکې شیر کوو چې دا بوډاګان دي نن ته ګوره چې په لاره باندې تلو نه دي او دا ټول ولاړ دي، دا زموږ د چارباغ د مختلفو ځایونو راغونډ شوي دي او د ټیکس خلاف یو خبره کوي. هذا ټیکس خدا خبره ده چې لکه مطلب دا لاول خو په مسلمان ټیکس دی، لاول خدا خبره ده چې په مسلمان ټیکس دی، نو خو موږ مسلمان ځان پېژندلی نه دی د دغه وجې نه لکه مطلب دا په موږ باندې روزانه د په قسمونو د غلو بارانونه کېږي په قسمونو. او حکومت ته زموږ دا درخواست دی چې د دې خبرې نه تاسو قلار شئ، ځکه چې که په تاسو په دې خبره زور لګوئ نو بیا خو دغه ناپوهه خلک دی چې دوی به بیا مطلب دی ته راچوتېږي په دې خبره باندې. نو چې په دې خبره راچوتېږي د حکومت مثال د مور و پلار دی او د عوام مثال د الواد دی. حکومت چې لکه مطلب دی د مور د خپل الواد سره ظلم کوي نه دا هم ښه خبره نه ده، او الواد چې د خپل مور و پلار سره ظلم کوي نه دا هم ښه خبره نه ده. نو زموږ ورته دا درخواست دی چې دې خبرې نه قلار شي. ټول ملاکنډ ډویژن د عوامو دا یو درخواست دی فیډرل ګورنمنټ ته هم او پروینشل ګورنمنټ ته هم چې کله د یو انسان سره واده وکړلی شي د څه موافق وي د کمې خبرې موافق وي نو په کار دا ده چې هغه خبره بیا پوره کړلی شي. نو چې زموږ سره کومه واده کړلی شوې ده چې په تاسو باندې به د هغه 2064 پورې ټیکس نه نافظ کېږي، اوس ولې په موږ باندې د فیډرل ګورنمنټ د طرف نه یا د پروینشل ګورنمنټ د طرف نه په موږ باندې ټیکس نافظ کېږي؟ نو د ټولو خلکو دا درخواست دی حکومت ته چې تاسو دغه ټیکس ناجایز ټیکس دی دا په موږ باندې مه نافظ کوئ، دا په موږ باندې قصدن عمدن مه لګوئ. تاسو چې دا دیاري نشته بلته نشته بجلی بیل نشو ادا کولی او د ګیس بیل نشو ادا کولی د میاشتو مال په خلکو پوري. نو که فرض کړه دا ټیکس حکومت اوس واپس ونه لري تاسو به څه لایحه عملي آینده لپاره جوړاوځو به عملي سړکونو کې به پراته یو دې روډونو کې بنا شوي وو. نو ناظرین زموږ د دې کلي د دې عوامو او د دې ټولو دا مطالبه ده چې که فرض کړه دا ټیکس ختم نه شو په ملاکنډ ډویژن کې نو موږ به بوک هړتال هم کوو، موږ روډ سټرایک هم کوو، موږ هر قسم هړتال هر قسم قرباني تیار یو، خو ټیکس ځکه نشو ورکولی چې غریبي ده، موږ ډوډۍ څوک نه مومي نو هغه به مطلب ټیکس څه ورکړي. تاسو که فرض کړه په پاکستان او په نورو شهرونو کې زموږ ټیکس دی نو هغه ډېر شی مرات ورته حاصل دي، هر قسم مرات هغه دلته خو نیم په نیمه زما خیال چې بجلي لاړه شي 18 غنټې خو دلته کې لوډ شیډینګ وي، دلته کې اوبه نشته. ټولو دا مطالبه ده چې ټیکس زموږ د دې ملاکنډ ډویژن نه د الله په خاطر ختم کړي او خاص کر د پی ټی آی مسلم لیگ پیپل او ټولو ممبرانو ته درخواست دی چې موږ دا درخواست کوو چې تاسو په د انګریزي نه پوهېږئ او که نه دا ورسره تاسو ملګري وئ چې دا بیل پاس کېدو نه چې تاسو ولې خاموشه وئ. کوم ځای وایي یا خو مطلب دا دی چې انپړ وئ په انګریزي نه پوهېدئ یا دا خبره ده چې قصدن تاسو سره شامل وئ نو تاسو هم سوال کوو، که نه یې پوه شوي نو هم خیر دی، که پوه شي نو موږ هم معافي غواړو، خو د خدای په خاطر دا خلک سوال کوي او ډېر غریبانه دا ټول راغلي دکانداران دي او د هر ځای نه خپل کارونه پرې خدمت کې ولاړ دي، دیاړي مار دی که نه. نو دا مهرباني وکړئ چې دا ټیکس زموږ نه ختم. ډېره مهرباني دي.